یو ټولای بوي روان به کړوي جهنم طرفه غږ وشي ویلې تاسې دې وجې نه چې ګناهګار ډېرې ګناهانې مې ډېرې کولې هغوی به ورته وایي چې خدایه که چېرې موږ جهنم ته اچوئ موږ پلاران یې هم سره واچوئ ویلې دې وجې نه چې زه دنیا کې آزاد پرېښلی وم ما ته تربیت نه وره کړې ما ته ښه بد نه خیال ما ته څه پاته وه پلار وجې نه دې مشکلاتو کې زه مبتلا شولم دې وجې نه پلاران یې هم سره واچوئ و پامو کې د بل طرف ته یو ټولای به روان وي چې هغوی به جنت طرف ته وي خوشحال به وي خنده پیشاني به وي هغوی به سوال وکړي چې موږ جنت ته ولې روان ویلې دې وجې نه اعمال مو ښه دي دنیا کې مو ښه کارونه ډېر کړي دي ویلې خو که داسې وي نو موږ نه نوځو څو پورې موږ سره پلارانو میاندې نه ودي نه وي جنت ته صلوات بلند ده اوس استغفر ویلې چې موږ یې ښه خیانه کوله موږ یې ښه شي طرف ته ربللو که څه دا زه بار بار ځنه جمله تکرار نه شي بار بار زه دا یم چې دین ته ما ته اهمیت کم دی بچیو په نسبت پنځه زمن ایتو دي یو انجینیرینګ ته ستوي بل میډیکل ته ستوي بل اسټرالیا ته ستوي خو دین ته ډېر کم ورکوي و بچی هغه بیا مدرسې ته راولي چې پنځم کې څلور پنځه پېرې پیل شي بلې خمارې نه وي بیا مدرسې ته راوستی نو سبا به یې دا ملیونو نه جوړېږي چې له کوم معاشره نن دا حال کړی ما ته دین ته اهمیت کم دی یو 100 روپۍ خلي 150 روپۍ خلي هغه قري چې هغه مسجد کې بچیو ته قرآن ښایي هغه 150 روپۍ مو تاسو نه شو ورکولی انګلیش لینګویج ته مونږ تاسې 3-3 هزار میاشتې دخیل دی که نه دی حقیقت نن نه ته سترګې پټوای شي نه زه وروره دغسې طرف ته چې بچی اسټرالیا ته واستو پیسې ورته وګټي چې دې ته ډېر خوشحالي کړو دا نه یو خبر چې هلته هغه څومره ډرینکونه کوي هغه په څه ګناهانو مبتلا دی نه بس دوی چې ما جیب ډالر مو ډک شي قیامت کې داسې بچی حدیث مو پړاو کو قیامت کې داسې بچی چې هغه تربیت نه وشولو هغه ته د دین لیاره ونه ښیله قیامت ورځې باندې به را پلاران ګریوانو کې نیولي وي چې ته یې ماسې ما وایي